سلورم سپارہ نهم نمبر رکو سورہ آل عمران اتلسم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا اغا خلق چپ بلن باندے حاضر شو للہ اللہ او والرسول او رسول من بعد رستو دے ما اغس اصابهم القرح اغا چ دوی ترا ورسدو زخمنا للذین او خلق لرا احسنوا منهم سوک چنے کا کار دی پدوی کے واتقو او پریزگاری اختیار کرا اجر عظیم لوی اجر دے دوی دا پارا الذين خلق قالوا لهم الناس چدویت اوے خلقو ان الناس قد جمعوا لكم بشک خلقو یو غټول تاسو دے پارا غون شوی فخشوهم تاسو دوی نو ویریږي فزادهم ایمانا نو دوی ایمان نور هم زیاد شو وقالوا حسبنا الله دوی وی مونږ د پاره کافی دی الله ونعم الوکیل او څومره کار ساز فانقلبوا پس دوی وګرځیدو بنعمت من الله الله په احسان سره او فضل الله په فضل سره لم يمسسهم سوء دوی ته څه بدګړراونه رسیدا واتبعوا رضوان الله دوی تابعداري وکړه د الله د خوشحالۍ والله ذو فضل عظیم الله لوی فضل والده انما ذالکم الشیطان بیشک دا خو شیطان دے یخوف اولیاءه چه تاسو ته یره درکوي په خپلو دوستانو سره فلا تخافوهم تاسو دوی نه مه یریږئ وخافوني ما نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اے محبوب تعالی را دې غم در نه کړي هغه خلک چې منډې وهي په کفر کې انهم لن يضر الله شیئا هرگز بیشک دوی الله ته ضرر نشي ورسولی یرید الله الله دا خوښوي الله یجعل لهم حظا فی الاخره آدا چې صحیح سکینک دی دوی د پاره په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دوی د پاره لوی عذاب دی ان الذين اشتروا الكفر بالایمان بیشک هغه خلک چا چې کفر واخیستو په بدله د ایمان لن يضر الله شیئا الله ته ضرر نشي ورسولی ولهم عذاب علیم دوی د پاره درد والعذاب دی ولا يحسبن الذين كفروا هرگز د کافران په دې ګمان کې نه اوسي انما نملی لهم خیر بیشک هغه چې موږ دوی ته مهلت ورکو دا به دوی د پاره غوره وي لانفسهم د دوی ځانونو لرا انما نملی لهم بیشک موږ دوی ته مهلت ورکو لیزدادوا اثما چې دوی په ګناه کې مخکې شي ولهم عذاب مهین او دوی د پاره ذلت والعذاب دی ما کان الله لیذر المؤمنین الله نه پرېښودونکی ایمان وال علی ما انتم علیه په حال باندې چې تاسو یې حتی تردے پورے یمیز الخبیث من الطیب تردے پورے چ اللہ جدا کی گند لپاکونا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب او اللہ دا شان ندے چ عام خلق پا غیب و باندے مطلع کی ولیکن اللہ یجتبی من رسوله لیکن دے خوخوی دا رسولانو من یشا چاہتے چ خوخشی فآمنوا باللہ ورسوله پس ایمان روڑے پا اللہ او پٹول رسولانو باندے وَإِن تُؤْمِنُوا او کتاسو ایمان روڑے وتتقوا پرہیزگاری اختیار کے فلکم اجر عظیم بیا تاسو دے پارا لوی ثواب دے ولا يحسبن الذين ونذ گمان کہ خلق یبخلون چ بخل کوي بما باغسر آتاهم الله من فضله اغه چ الله ور تاکړي په خپل فضل سره هو خیر لهم دا بدوی دے پارا وری بل هو شر لهم بلکې دا دوی دے پارا نقصان والدے سيطوقون زرد چ دوی تبا توقع چولای شي ما په سبب دغه بخیلو به چې پس سره دوی بخل کړای وي یوم القیامه په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض الله د پاره الله د اسمانونو او د ځمکو وارث دی والله بما تعملون خبیر الله د ستاسو عملونو نه خبر دی